ستا په ملک کې وګوره دا تاسو جوړ کړي خلق چې دي نننې اخبار وګورئ خبریں ستا د ملک وزیر څلورو ښځو سره نیولی شوی دی څلورو ښځو سره او بیا د هغه ښځو فوټوان هم ورکړي دي او د هغه ښځو ځایونه هم ښودلي دي چې دا ښځې د کم کم ځای وي او بیا یې د هغه میلو فوټو هم ورکړی دی چې وزیر دا میلو دی د دې میلوګانو خلاف جهاد به څوک کوي دا رزیلان به څوک ټیک کوي دا کمینه به څوک ټیک کوي دا آینده نسل به تاسو ګورئ دا به ټول ډمانی دا به ټول کنجرانی آینده نسل به ګورئ آینده ښځې به تاسو ګورئ دا به ژوندی دمې وي که د هغه وطن خلک ښځې دمې شوې او نن په اخبار کې د هغې فوټوان د وزیرانو سره راځي چې د کم وطن کاږه بچاو کته نو د ګولۍ نشانه کولو به نو زه به تاسو نه څه ګیله وکړم نن چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه لور یې بربنډه کړه لږ په خېټه موړ دی دا نن اخبار نننې اخبار وګورئ مشرق دا څه بلا دی خبر اخبار دا څلور ښځې چې د وزیر سره نیولې دي نو یوه پکې اپریدی ده زما اپریدی یم یو پکې اپریدی ده ما ته ملګري وویل لا یو خو پکې اپریدی ده مال سم کار دی ولې اپریدو پس تیرا او په قبایلو کې د خپلو مفادو د پاره د څوکیدارۍ د پاره او د سکول د ټیکې اغستو د پاره د جنکو سکولونه واغست لس کاله پس به ګورئ د قبایلو اپریدی بم برګای چرګای په یونیورسټۍ کې ګرځي دا به وګورئ یو راځي ماته وایي چې پی ای صاحب ته مې لږ شپرس وکړه لږ شپرس مې وکړه د څه شي نوکري غواړې څه غواړې پی ای صاحب لا وایه چې ماله د ښځو وړکو سکول راکړي د ښځو وړکو سکول تاسو خدای هلاک کړه چې هلاک تاسو مولانا عبداللطیف صاحب نه تپوس کړی دا خو ټول صوبه سرحد کې یو مفتی دی چې ښځې ته خط ښودل څنګه دي په اسلام کې خط خودل کالجونو کې هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په ټلیفون کې اپریټرانو هلکانو سره یو ځای کېنول خو پرېږده په بینک کې هلکانو سره جینکۍ کېنول یو ځای خو پرېږده خط خودل په اسلام کې څنګه دي خاري په روژه کې د اپیس پسې ختم وکړو بر شو چې د جنت توتي شو بر یو خام خیال دی یو دوکه ده چې ما پکې ته اچولې یو دوکه ده قرآن و یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ادخلوا فی السلم کافة افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض کم شی چې لګتا ته آسانی پاغه خو د ایمان شته چې کم تا ته ګرانی پاغه د ایمان نشته مالی دلی ما 315 سال بعد یو بزرگ قبر جوړولو لاندې ورکوشم لحد می سوره کو امیدو ثابت پکې دنه پروتو ثابت 15 منټه می په لاس وانه د شوکړې خامتا کپنه سترګې می پرانیستې غاخونه شونډې غږیره دا څه پروتو لکه اوسې سیټي کریم بخشي 15 کاله پس رئیسته چې تابوت نه تختلره کمالي دلو دا څه پروتو لکه اوسې او 3 میاشتې پس مې یو مړی 13 ورځو کې ولیدو 3 میاشتې پس قبر جوړېدو
او ګلکار را پسې راغې وی راشه لږ خدای ته وګوره چې ورمنډه مې کړه دا لړمانې د قبر نه راووت. کوم چې 300 کاله بعد مې ژوند ثابت په قبر کې ولیده نو ما وی چې دا هغه په خپله ویلي دي چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو. تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو. درویشان مونږ ته وي دا وزیرانو بادشاہانو ته چاپلوسی کوونکي دې ته درویشان وي. درویش خو رحمان بابا و چې اورنګزیب بادشاہ ورته ویل چې زما دربار ته کله کله راځه ما ته اشعار وایا ویل زه ستا دربار ته ویلاو ورته وی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی اورنګ د زمانه زتا غلام ګرم زبستا دربار ته څنګه راځم. و یو ټکی مې واورا چې اورنګزیب کا رایش د تخت و تاج کا خو مرګه به دا تخت و تاراج کا په دې تخت غاوره کېږه ما سردلان دې بتی پریزي. درویشان دا خلق بزرگان دا خلق. درویش ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه فقیه د زمانه هندوستان تلاړو محمود غزنوی په سمنات حمله کوله حمله ولی کوله یو کونډه ورتراله زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده محمود غزنوی ورتل په ما دي روټي حرامي چې تر څو مستا د زوی د ګوتې بدله غستې نه روټي دي حرام په 45 کال د پاکستان کې ستا ملک چرته بار ملکونو ته دیلم لاړو چالکه تاسو اسلام خشه دی اسلام راوړ لار تلی دي څوک دا تاسو چې کله شنه رنگونه ځان لور کوي کله برګ ور کوي کله سرب ور کوي کله څو ور کوي کنه دا برګي چرګي شي ماما لار چر دیکھو قرآن یوازې الفاظ ما اوري هدهد مارغه غیب دی چراغ سلیمان علیہ السلام دی وختونونی چرته وډلار و شهر سبا خبر مې درته راوړې التسری الته یو بادشاہ د بلقیس نامه ده 12 تلان دي جنگي جرنیلان دي او هر جنگي جرنیل لاندې یو لک جنگي فوج دي ول خدا زما خط ورته اوسه خط ورته چلی کی سلیمان علیہ السلام مونږ ورته خط لیکو چې ورونه دغه برا کې لیک سپیر پارت غنم برا کې سیمنٹ برا کې سریا برا کې مونږ خدا خط نه لیکو سلیمان ورته چلی کی انه من سلیمان یعنی استرف سلیمان انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين او بلقیس راشه مسلمانش او د هدهد په غاړه کې خط واچولو او هغه په هوا یوړو په محل کې ورنه په دې سینې ورته کې چې خط پړاو کو اسمبلی کال کړه چې دا خط راغله جرنیلانو جنگ کو ول جنگ نه کو خیر ستو فو ډالو مالو کسی می سي پکې وشوي پته ولګی دا چې دا پیغمبر دی به اسلام نه راضي کیږي بلقیس را روانه شو چراله سليمان عليه السلام ورته پیریان او دیوان دای باندې ودرولې دي او دایره واستو په تخت کېنول چې کېنول نو څوی بلقیس چې د شان یو کته خبره واوریدي قالت رب انی ظلمت نفسي بادشاہ دا خزانه خزی دیتا وی
رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اے خدایا دا دومره موده چې ما د غیر الله عبادت کړو په ځان مې ظلم کړو، خدای اوس مې اسلام راوړو خو د یری نه لله رب العالمین. خدای تا د پاره بادشاہان به په یو خط مسلمانول. نن په 45 کاله کې ستا ملک د اسلام لپاره کړی څه دي؟ دوی خو اسلام تباہ کړو، رسوای کړو. ما خو د پیرنګیانو زمانه لیدلې، ما د هندوانو زمانه لیدلې، ما د سیکانو زمانه لیدلې. اغه حیا او اغه شرم، اغه پردا، اغه دین، اغه مذهب چې کوم د پیرنګي په دور کې په دې ملک یو، زما په خدای قسم کوسی بویم شتا، بوی نشتا. د پیرنګیانو په دور کې زمونږ د خار خزو به دلاخي اچولې. دلاخي او پرتوک ته وایي چې د پرتوک د پاسه به بل پرتوک اچوړي، پاسه به په بورکوا. دا څه لپاره؟ ویل به دا بل پرتوک مې ځکه اچوړي چې دا د پرتوک کپړه مې پردې سره ونه ګوري. دا نن خزه وګوره ده لکه خوشحال شي. ښه ټول اورد دا کی کنه دا وکا دا سروانی پلار لکه لندره کبه ځان بچکه کینی در باندې در سوریږي. دا ملک تباہ شو، حیات لاړه، غیرت لاړه، شرم لاړه. نو دی وجنا په دې خوشفهمۍ کې ما مبتلا کېږي زمارونو چې صرف روزه کې او رمضان کې ختمو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم واغستلو په الله نه 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 دا چې نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم چې والی الله په بی دین اور ټوپ کا ته پوه شو په خبره چورې راوالی جهاد کوي د بی دینه خلاف. کله ملکی د دې ذلیلنا او رذیلنا دا توقع تاسو کوئ چې په دې ملک به اسلام راولي؟ نه، دین راولي. زموږ انتخابات وګوره، علما تباہ کړ، دوی علما تباہ کړ، مشایخ هغه د خلوت پیران تباہ کړ. بے نظیره چې بادشاہ غنا وا د مشایخو کانفرنس کړو صاحب چې کم تیلونه بزان مګلی مال چټه را د ټلیفون کوي 6 لک روپۍ درکو خو یوې غنټې لدی مجلس تر کې کزما دوستي چې دا کانفرنس تیر شي ته دا 6 لک چک بیا راولېګا تی بیا راولېګا چې ظالم کني आले ولی بیا څه کوم چې درلېګم دا تجربه کړې دا د سود د زکات پیسې چې دوی د بینکونو نه کټوتیانې کوي په دې سوچ کړي. سیاسي رشوت ته مليانو پسې ګرځي. دا اوقاف وزیر داسې د بزرگ جمیل زوی شو چې مولانا 2 لک روپۍ ورکړي، په خپل پیسې سپېولي کا 2 لک روپۍ ورکړي. دا هغه د سود پیسو کټوتی ده. او دا تحقیقاتو کوي چې دا زکات کیږي کنه چې کم کټوتی دوی کوي په بینک کې 7.5% سود چې کم په سلو پسې لګي 2.5 ته بینک کټ کی 15 بیا مالک تور کی زکات خو به د اصل مال نه ورکې، یعنی سلو نه به 2.5 وباسي. نه په خبرو پوهیږئ. او دا بدبخت مالدار چې دی زکات نه ورکوي، وایي بینک کټ کړی دی نو موږ یې څه نه ورکو. ستا ملک ټول د خدای د قهر شکار دی. قرآن صرف د ثوابونو کتاب نه دی، قرآن قانون دے، د مسلمان دستور العمل دے، کہ دکانداری کے، کہ تجارت کے، کہ ٹھیکیداری کے، کہ ملاتوب کے، کہ پیری کے، کہ میاتوب کے، کہ شیخی کے، کہ بزرگی کے اور سچ کے قرآن نہ بتپوس کے. ٹھیک شو پدے پاکستان کے ہو رہی د لارڈ می کالے د انگریز جوړ کړي قانون دے د پیرنګي تر څه پورې دا ستا په دې تانه کې دا اف آی آر چې پروت ته په دې ډګره تانه کې اف آی آر اف وای
یریږئ نه نشته بار پولیس ایف آئی آر دا ایف آئی آر چا د پاره دی په دې ایف آئی آر کې چې غریب چارج شي نو پولیس یې قانون دی لاس کې واغست او په دې ایف آئی آر کې چې سرمایه‌دار چارج دا ایف آئی آر نشته کشته نشته کما چې 302 داوا وشي الله ځوړندۍ مې په پاک او چې سرمایه‌دار باندې 302 داوا وشي په بنگله کې ناشتي او ایف آئی آر چا کیږي هم تاسو لیدلی دي دا ستاسو د ملک د پیرنګي قانون دی په دې دبګرای سرک باندې کې صحیح روجا خورا دا ټول دکانداران تر پاسه وته کافر زه وای دا بلستانو والا او دا مالوچو والا او دا مو والا کټینو والا وای یا کافر ولی روجا خورا روجا راشي کنه سبا لګ راشي چې زم بوزم لګ انټرکام وټلتا دین وټلتا ګرین وټلتا رایل وټلتا زم لګ بوزم لاندې د غرمې موټرې ولاړې تاسو مچانک فېجو التدا سنداګانو ګوره ته خو چې دروغه وخړه وایي شي وایي وایي راشي درته غریب پیټه او چتره درو ځای خړه د تندې مرکې دو کافر شو سرمایدار زن طلاقی د شپې چرګانو پولونه خړلې او سار روزه خوري ا کافر نه دی خبره مې دا کوله چې ابوالحسن خرقانی سنت باندې حمله کولو ته ورغه چې ترغه روټای نه خورم چې تر څو مې د دې بډای د ګوتې بدل د ټول هندستان نه نه غسته نن هندستان وګوره کشمیر د مرداري تیکه تر اوسه پورې 15 کاله وشو منځ کې پرته ده زرګونه لکونه مسلمانان په کباب شو تر اوسه دا تیکې فیصله ستا ملک نشي کولی دا تیکې فیصله کشمیر دی جهاد کانفرنس دی کشمیر دی کیمپونه ولګي کشمیر دی یو کټه را پسې راغی کشمیر جهاد له جلسه کې مل بیا بزوکم خو ول کور ته بزو کنه مال خبر باندې یو ټینک سړیږي کله نیخ ته کشمیر روانيږي خضوع او کني زه خو جهاد کانفرنسونه نه کوم وروړه ولنه چې خلک لږ ګرم شي موږ دې لپاره یو تا ګرمو چې ورځه کې جنت ته د شیعاګانو رونه یو شیعاګانو مولا چې تقریر کوي سکینه حسین دا سناس کی خدا صاحبہ اغیوات امولوی سکینه یبعای پزان راکی دیکھو گو رہے قام دیما خدا امرکا ما تو گو رہی ما پا پاڑا چنار کے ہوئے مال چې دا د سکینې په نوم باندې د غریبو په ځان راکېښونه د دې ملا جنت بدي شي سر د ملا جنت خوښ نه دی تا ته چې ویم چې کمیس وباسه او په ځان راکېږده دې کې جنت دی نو زه ولې کمیس داسې ښځه خو نه یم چې زما زم سره یم که نه نو زه ولې کمیس نه وباسم ایمان دې ته وایي چې محمود غزنوي په خپل لاړو چا ورته وی چې دلته یو بزرګ ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه چټي ورولېګلو دی خو وګورئ اوس چټ ورغی چې تا بادشاہ غواړي ابوالحسن خرقانی جواب ورولېګلو چې زه اوسګار نه زه اوسګار نه محمود غزنوي ورته ولیکل چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم خدای ویلی دی چې د اولو الامر اطاعت کوي زه اولو الامر بادشاہ ام تراشه هغه ورته لاندې ولیکل چې د آیات کې ترتیب دی اول اطیعوا الله دی بیا اطیعوا الرسول دی بیا اولو الامر دی زه لا د خدای د تابعدارۍ نه نومزګار شوی مخکې رسول پاتې دی ته خو درېمه درجه کې محمود غزنوي ته چې دا چټ ورغی نو هغه په خپله را روان شو
چې را روان شو نو ولا راغی چې راغی ابوالحسن خرقاني په خپله جونګړه کې ناستو السلام علیکم جی السلام علیکم هغه لاس په ناستې ورکو ورته پانسېدو بادشاہ کې اوس چې بادشاہ راشي ته ورته پانسېد هغه تړه خو به نشي تېرېږي څنګه راغلی وایي جي زه په سومنات د هندوانو په لوی بت باندې حملې کولو ته راغلی ابوالحسن خرقاني ورته هغه خپل بزرګانه تقریر شروع چې تقریر شروع کو ښه تقریر یې ورته وکړو بیا خپله خلقه ورکړه ویل په کومه ورځ چې په سومنات حمله کې دا زما خلقه واچوه او 2 رکعاته نفل وکړه الله به دې کامیاب کړي چې روانېدو محمود غزنوي نو ابوالحسن خرقاني ورته پاسېد لاس یې ورکړو محمود غزنوي د هغه لاس ونیو وی صاحب چې زه رالم مېلمه ومه ته راته پانسېدې او چې اوس تلمه نو پاسېدې راته وی ته چې رالې زه ځکه پانسېدم چې ستا سر کې د بادشاهۍ نشه وه نو ما درته دا ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجکه نه علي ویل نو اوس ولې پاسېدې ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ته زما غوندې ګدا شوې د بادشاهۍ نشه دې د سر نه ووته چې ووته نو زه اوس درته پاسېدم بادشاهان دا خلک وو نیکان دا خلک وو هغه د سومنات دروازې تر اوسه پورې په کابل کې پرتې وې چې محمود غزنوي راوړی وی ظاهر شاه بیا هندوستان ته د هندوانو خوشحالولو دپاره ورکړی تاسو خیال راځي نو عزیزانو عرض مې دا و چې د بېدینۍ خلاف جهاد کول غواړي اولاد زمون تباه شو آینده نسل نوجوان طبقه چې دا هغه په 3 قهرونو گرفتار دی سینماګانې وګورئ تاسو دا وخت اوس لاړ شئ سینماګانو کې کل هم دا نوجوان طبقه چې دا بیا د شپې هلته څه کېږي نو هغه هم ستاسو بایسکوپونه دي موږ څه نه شو ویلی بیا د شپې په وی سی آر دوکانونو کې دا بلو پرنټونه دا وګورئ بیا بیلیټ وګورئ په هر بازار کې د بیلیټ بازارونه لګېدلي بیا ویډیو گیم وګورئ په هر بازار کې ماشومان تباہ کیږي لګیا بیا په ټي وي باندې دوی ډایرک ورته د سریلنکا نه دغری لیکي دا څنګه پوهېږئ تاسو خدای ورکړه تاسو پیژنئ ډایرک ورته لیکي نو ټوله شپه ورته دا هلکان ناست ټوله نو د قوم اولاد آئنده د دې ملک د خدمت قابل بنی دوی بډمانی کنجران بی گډیدونکي بی دا به ویډیو گیم والا بیلیټ گیم والا بی بلو پرنٹ والا بی او کرکټیان بی اوس دا ماشومان تاسو ګورئ دومره دومره واړه چې په لار روان دا کوي کنه تاسو ورته ټلویزیونونه په کور کې ساتلي دي غریبانو مغز موچیان کوچیان ننبیان چابری فروش په دې ټولو کورونو کې شته کوم هغه ولې تاوني ساتل یاره را ماشومان پر دې کور ته مال چې خپل ورته وانه مال دا که چرته ډمه غړي دا نه به خپل خبر ورته غړي سینماګان ټلویزیون راشي چې درته وښیم په پېښور کې چې دا تاسو ورپسې په زرګونو تعداد کې منځونه کوي د دوی په کورونو کې وای خبرونه لا به ساتل لا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں خلق لار دا آئندہ نسل بتا سو گوری دا بٹول ڈمانی دا بٹول کنجرانی آئندہ نسل بگوری آئندہ خز بتا سو گوری دا بدوندہ دنی وی کدا هغه وطن خلق خزه دني شوي
او نن په اخبار کې داغي فوټوان د وزیرانو سره راځي چې د کم وطن کاغه بچاو کتنو د ګولۍ نشانه کولو به نو زه به تاسو نه سګیلا وکړم.